الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا پس کچر ایمان راوړو دی یهودو نصاراو بمثل ما په مثل دا ایمان آمنتم چې تاسو ایمان راوړې دی به په دی باندې ستاسو پشانتی ټول کتابونه ومنله او ټول رسولان ومنله رب کریم فرمایي فقد اهتدوا پتاکید دی بیا هدایت اومندو یعنی پسم لار شو وان تولوا کچری اعراض کو یعنی مخ واړولو دی عن الحق الى الباطل د حقنا باطل طرف ته رب کریم فرمای فانما هم پس یقینا دی چې دی بیا فی شقاق منا فی خلافنا په خلاف کار کې دی دا ګوره بیا زد عناد دی حسد دی بیا ځکه نه مني دی رب کریم پیغمبر صلی الله علیه وسلم تویا فسیکفیک پس زرد چې کافی بشی تا کا تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې شر د یهودنا الله پاک پس الله تعالی کافی دی نورا وهو د بری تعالی چې السميع اوریدون کې د اقوال استاس علیم پوی د پنیاتون استاس باندې یا علیم پوی د باحوالکم باحوالهم په احوال د دی باندې دا چې دی کوم خبرې کوي د زد نه کوي صبغه الله صبغنا الله صبغته رنکړیو مونږ الله پر خپل کې نصرانیانو کې دا رواج و چې ماشوم به پیدا شونو هغې به رنګ کې ډوب کو نو بیا به یې څه ویل صبغناه بالنصرانیه د نصرانیت په رنګ کې رنګین کو د هغې په اصطلاح باندې آیات نازل شو صبغة الله معنا صبغنا الله صبغته رنګ کړي و الله مونږ په رنګ خپل کې دین یا دین الله دین د الله دین ترنګ ولې ویل شو لظهور اثر الدين على المتدين كالصبغ على الثوب د دین اثر په متدین مسلمان باندې ښکاری لکه جامو ته چې رنګ ورکی څنګه ښکاری دغه سي د دین اثر په مسلمان کې ښکاری او که ګیره هم د يهودو په شان ته جوړ کړي د يهودو سټایل کوي نکټای اچولې یا سوندت بوندت ځان نه جوړ کړي دا ګیر او برته دوانو والی دا به د قیامت په ورځ د يهودو په صف کې پاسي الٰه العالمین کروسته بیا لاړ شي مسلمانانو صف ته خو صرف شرمنده کولو د پاره الٰه العالمین د يهودو په صف کې بده پاسي چې تا د يهودو کارونه اختیار کړیو نو صبغة الله معنا یا دین الله دین د الله معنا صبغنا الله صبغته رنګ کړیو باری تعالی پر خپل باندې ومن احسنو چې څوک دې ذات غره من الله د الله نه صبغته معنا د جهت د رنګ نه یعنی دین د الله نه د چا دین بخشي نشي خکیده ونحن منچیو له دی الله تبارک وتعالى لرا عابدون عبادت کون کیو لا نشرک به کشرککم شریک ننسو پزاد د باری تعالی باندې لک پشان تشرک د استاسو چوي يهود وي عزير ابن الله نصارى وي مسيح ابن الله او مشرکان یو ډله وي چې ملائک چې دی بنات الله نجی مونږ دا کار نکو ونحنو مونږ چې له دی الله لرا عابدون عبادت کون کیو دین مو الله لرا خالص کړی دی قلت ورته اے پیغمبر علیہ السلام اتحاجوننا اے اتجادلوننا یهود مسلمانانو تراغللو یهودیان وی مونږ درنه بهتر زکیو چې زمون قبله اولنې ده چې څومره پیغمبران راغلل په مونږ کې راغلي دي اے عربانو تاسو کې نه دي راغلي دا خو ټول مونږ کې پیغمبران راغلي دي
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی که پیغمبر وی نو دا په بنی اسرائیلو کې براغلی وی. جواب: قلت ورته وی پیغمبر علیه السلام اتحاجوننا منا اتجادلوننا آیا تاسو جنگ کوئ مونږ سره جګړې کوئ مونږ سره فی الله فی دین الله په باره د دین د الله تبارک وتعالی کې چې ولی الله غوره کو د عربونه ولی الله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم غوره کو د عربونه دا جنگ را سره کوئ وهو حال دا دی دا الله تبارک وتعالی چې دی ربنا رب زمونږ دی وربکم او رب ستاسو دی. دا خو تاسو هم منئ چې دا فیصله الله کړې ده. وهو دا باری تعالی چې دی ربنا رب زمونږ دی وربکم او رب ستاسو دی. ولنا او خاص مونږ لره اعمالنا عملونه زمونږ دي ولکم او خاص تاسو د پاره اعمالکم عملونه ستاسو دي. ونحن مونږ چې له دی الله لره مخلصون معنا خالص کوونکي د دین یو دین مو الله لره خالص کړی دی. ام تقولون معنا ای بل تقولون بلکې وایي تاسو ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والاسباط اولاد د کانو هودا یهودیان او نصرانیان تاسو داسې وای. جواب: قلت ورته وای اے پیغمبر علیہ السلام انتم آیا تاسو اعلم علم لرئ بدینهم په دین د دی باندې د ابراهیم علیہ السلام په دین باندې او د اسماعیل علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام د دې په دین باندې تاسو علم لرئ ام الله یا الله معنی دا چې بل الله اعلم بلکې الله تبارک وتعالی علم لري. الله خو داسې ویلو چې یعقوب علیہ السلام موسیت د اسلام کړی دی نه د یهودیت او ابراهیم علیہ السلام چې ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیہ السلام یهودی ولا نصرانی او نصرانی ولكن کان حنیفا مسلما لیکن دی همیشه میلان کوونکی او د باطل نه حق ته حق به ټینګول او باطل به پرېښودل. الله خو داسې وایي انتم اعلم وم الله تاسو خپوی که الله خپوی دی یعنی بل الله اعلم بلکې الله خپوی دی. ومن اظلمو سوک دی ډیر ظالم استفهامی انکاری دی یعنی دین لوی ظالم نشته ممن دا غچانا کتم منا اخفا چې پټی د خلقو نه شهادتن گواهی داسې گواهی چې تمامو کتابونو کې ذکر شوی چې ابراهیم علیہ السلام په دین د اسلام باندې بوي نه يهودي دي او دین هم گواهی اغسطی و باری تعالی د دې په کتابونو کې او نه نصرانی و ابراهیم علیہ السلام دی ته هم پتشتا بیا هم پټوي نو دین غټ ظالم بیا پیدا کېده نشي باری تعالی ویا. ومن اظلمو سوک دے ډیر ظالم استفهام انکاری دے دین لوی ظالم بل سوک نشتا ممن دا غچانا ختم منا اخفا چې پټي خلقونه شهادتن گواهی داسې گواهی چې ثابت ده عنده پنیز ده من الله د جانب د الله نه وما الله ندی الله تبارک وتعالى بغافل خبر عما دا سنا تعملون چې تاسو کوي دین بری تعالی غافل نه دی. علیم بذات الصدور دی پوی دی بما فی القلوب هغه چې ستاسو په زړونو کې څه دي هغې باندې بری تعالی پوی دی. تلک دا ای امت محمدی اوس دا اول تلک دی یهودو ته راجع که دا دویمه امت محمد صلی الله علیه وسلم ته یا دا دویم تاکید د پاره راغلی دی. تلک دا امتون دا یو جماعت دی قد پتا کې سره خلط منا سلفت تیر شوی دی یا مضت تیر شوی دی لها دی لره ما غسدی کسبت چې کړي دی من العمل د عملنا ولکم او تاسو د پاره ما غسدی کسبتم چې کړي دی تاسو من العمل د عملنا ولا تسألون تپوس به نشي کولی تاسو نه عمنا د غسنا
کانو چې دی یعملون کول به دی پیغمبر علیه السلام ته ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم تانه به تپوس نشي کولی د جهنمیانو په باره کې او امت ته ولا تسألون تاسو نه به تپوس نشي کولی عما د هغه څه کانو چې دی یعملون دی عمل کول بعضې خلک وایي چې دا کافر مړ کېږي وایي موږ نه به د دې تپوس کېږي نه قرآن وایي تاسو نه به تپوس نشي کولی عما د هغه څه نه کانو چې دی یعملون چې دی کوم عمل کولو هلته اصلاح د یهودو او دلته اصلاح د امت محمدي د پاره چې ځان اصلاح کیا